تقریبا 3 میاشتې د واده شوي منصور نومو د خاوند او هغه 3 میاشتې تېرې کړې ورسره بیا لاړو د محنت او د مزدورۍ لپاره دوبۍ ته وجه دا پلاټ وه پلاټ وه دا دوی قتل کړي څنګه وه خو بل کور ته واده شوي وه که نه دوی ورپسې هلته ورغلي وو هلته د پلار کور ته راتلې وه هلته کې وه هغه کور خوښ او هلته چې دوی لیدلي نو بس دا دی خو رشته دار د دی تره دی حسن ګل او دا بقایا دا یو چې کوم دی نو دا د حسن ګل وښی دی بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو، نواز منګل یم اور دا مهال زه موجود یم په تانا جلوزی ډسټرکټ نوشهره کې. دغه د شاید دغه د درې میاشتې مخکې یو وقوع مخې ته راغله چې یاره یو ځوانه جن دغه د جینۍ ناوې وه چې کوم د هغې د واده 3 میاشتې شوې وې هغه پانسي شوه او د بې دردۍ سره قتل شوه. هغې کې پولیس ان تک محنت وکړو اور هغه کیس پای ته ورسېدو چې پای کې کم د پولیس مطابق هغه ککړ دغه د 3 ملزمان دي چې دا یو پکې دغه د سپین روبي دی، بل پکې دا دی، بل پکې دا دی. دغه د 3 ملزمان د پولیس مطابق په دغه جرم پې ککړ دي. موټیف څه دی؟ ویل کېږي دا چې یاره د پلاټ څه تنازع وه او د پلاټ د تنازع دپاره دغه د ناوې چې کوم د پانسي کړې شوه. که وګورې د هغه ناوې په وراثت کې مطلب هغې څه پلار نشته، رور نشته. هسې خو زمونږ په دغه د پښتون معاشره کې چې کله خور یا مور دې ته ډېره سپک کتلی کېږي. زمونږ پښتو زمونږ غیرت صرف اور صرف زنانو له پاتې دی. که زوی څه کوي خیر دی، هغه مونږ وایي چې زه بس هلکان دي کوي دي، خو که لور لږ ډېره خوادي خو وکړو بس بیا زمونږ پښتو بیا زمونږ غیرت دا راوچتېږي. مطلب دا دی چې زمونږ غیرت پښتو ولې صرف او صرف تر زنانو پورې محدوده ده. دې کې سب انسپکټر غفار علي کوم چې د انویسټیګیشن وینګ سره تړلی شوی دی او د اس پی انویسټیګیشن نوشهره کمال حسین صاحب دې کې ان تک محنت وشو او دغه د 3 ملزمان چې کوم دی ګرفتاره شو. تاسو لږ را دې چې غفار علي صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو. دغه د وقوع څه وه؟ دا وقوع دا وه چې دا په 21 باندې د شپې 10 بجې موږ ته اطلاع میلاو شوه. پولیس لاړو، راپورټ یې واخیسته، ډیډ باډي هلته ووړله، بیا اف آی آر وشو. اف آی آر نه پس موږ بیا موقع ته لاړو او د موقع نه شواهد یې اکټا کړو، تفتیش جاري و، کو معلومات او کول په هغې کې بیا د دې هغه رشته دارانو سره رابطې وشوې نو هغوی رالم څه سراغ راکړو، دلته هم نه څه سراغ پیدا شو. حد دا چې لکه د پلاټ مسله وه، خلکو دا زیات تر هم چې میګوی یو چې یاره دا د پلاټ ووړه. صحیح ده. دغه د جینۍ واده شوي وه 3 میاشتې د واده؟ جینۍ تقریبا 3 میاشتې د واده شوي، منصور نومو د خاوند او هغه 3 میاشتې تېرې کړې ورسره بیا لاړو د محنت او د مزدورۍ لپاره دوبۍ ته. موټیف څه وجه څه وه؟ وجه دا پلاټ وه. پلاټ وه؟ پلاټ وه. دا دوی قتل کړي څنګه وه خو بل کور ته واده شوي وه که نه دوی ورپسې هلته ورغلي وو؟ هلته د پلار کور ته راتلې وه، هلته کې وه، هغه کور خوښ او هلته چې دوی لیدلي نو بس دوی ورپسې اورېدلي دي نامعلوم ټایم باندې. کم ملزم پکې و؟ دې کې یو د سپین روبي مو سره پکې شریک دی؟ واو دا 3 واړه. د دې څه مخکې دې نه مخکې څه دا هیبیچول دي دغه د کریمینل؟ شته، یو بل باندې شته دی کریمینل یار شته موږ سره. مطلب مخکې نه دي د پلاټ تنازع را روانې وي؟ هغه کیسز هم دیواني په عدالتونو کې چلیدلي دي او شته دی موږ سره ریکارډ. دې د جینۍ ولې مړه کړه؟ د دې څه پلار سرور نه و چې یاره هغې سره یې د پلاټ هغه کړي و چې دوی دې رونه چې کوم دی د دې یو ورور دی هغه جاپان کې دی، یوې خور ده هغه هم بار ده په انګلینډ کې ده. نو د دې دلته داسې نږدې رشته دار باسې ویل د دې کاکا نه علاوه نشته د حسن ګل نه. دغه د ملزمان خپلو کې رشته داران دي که ملګري دي؟ دا دی خو رشته دار د دې تره دی حسن ګل او دا بقایا دا یو چې کوم دی نو دا د حسن ګل وښی دی، دا عمران. صحیح ده. دوی پکې ولې داسې رالو؟ دوی ورسره بس هغه انویسټیګیشن چې کوم تاسو وکړو نو بس دا موږ هغوی سره رابطه وکړه او هغوی موږ ته دا نومونه چې کوم دی هغه کړو. یو په خپل کور باندې پوهېږو، زموږ د تفتیش هم د مخکې ریکارډ باندې شته
دیواني مقدمات صحیح. یې هغوی سره چلېږي. دا چې کوم مشر دی په دې باندې مخکې هم 302 کیس شته. 302 د رور مړو د پې دعوا کړې وه. او دغه په دې باندې سدي سخت پیمانه دي که په دغه دا کومه ده ولې به خپېمانه دی؟ خپېمانه خو دغه خبرو کې کار یې کړی دی، بیا وروسته هر سړی خپېمانه. دا ستاسو غوښې چا ته اتکړی نه شي اچولی که نه؟ بالکل چې چاته چې که نه چا تاسې اتکړی واچوي نو یو میاشت به واچوي. د هغې ورور دی کمال حسین نوم یې، جاپان کې دی. په دې باندې مدعیان څوک دي په دې اف آی آر کې؟ په دې باندې حاضر علي خان نوم یې دی، ولې زرداد دا د منصور ورور دی. صحیح ده. د منصور ورور دی او هغه پې دعوا کړې، هغه دوبۍ ته تللی. هغه د دې جینۍ ورور دی؟ هغه د دې جینۍ ورور نه دی، دا چې کومه هلک باندې واده وه په منصور دا د دې هلک ورور دی. هغې په دې باندې دعوا وکړه. لاس کې څه ویل غواړي خلکو ته؟ خلک هم دا ټیم ګوري نو بس لاس کې ویل دا دی چې بس غلط کار نه دی په کار، غلط وي او ټیک ټیکي. مطلب چې دا درې خو اکچوال موټیو دی، لکه هر انسان به ځي الله له به چې کوم دی جواب ورکوي. دروغ د ایمان تاوان دی. کوم سړی چې ګوره الله تعالی ته ټولو نه زویم چې بدرنګه هغه انسان دی چې کوم دروغ وایي. نبی علیه السلام هم دا ویل چې یاره زما امت به هره ګناه وکړي خو دروغ به نه وایي. لکه دروغ خو د ایمان دغه دا درې ونه دا دي کې اکچوال دغه د ملزمان دي. بالکل د ملزمان دي، هغوی نامزد کوي. صحیح. او هغوی باقاعده چېرته بار نه رالېږلی د انګلینډ جاپان نه رور یې کمال حسین نوم یې وراره دی رشا. صحیح ده. د دې جینۍ د دې مقتولې. صحیح. او موږ سره په ریکارډ باندې شته. عزتمند اوس د دې ملزمانو نه به موږ بالکل تپوس کړی، خو اوس د پولیس مطابق د دې تفتیش دی هغه خرابېږي. دې نه به کې لکه د تپوس به بالکل کړو، دنه به هم کړو، خو د پولیس مطابق دغه د درې واڼه په دغه د 302 کې ملوث دي او درې واڼه پکې ککړ دي. که داسې چې د پلاټ په تنازع باندې دغه د مشر داسې کړي نو زه وایم چې بد یې کړي دي. په کار خو نه ده دغه د پلاټونه دغه د ځمکې که انسان ځان له زه وایم چې دا ټول نوخار هم دله درکم که نه نو په 2 فوټه کې به هم کاغاجي هم داسې ده که نه، په 2 فوټه کې 2.5 فوټه دونه څه نشته که نه، ټول به ځو. نو عزتمندو دا د دې کیس سره تړلی شوي هغه ملزمان چې دا هم تاسو وکتو چې دا موږ تاسو ته مخې ته کړو. غفار علي صاحب هم کوم انویسټیګیشن کې سب انسپیکټر دی دلته د جلوزې تاڼي، او بیا ډېره زیاته مننه ایس پي انویسټیګیشن کمال حسین صاحب چې کوم د هغې د انویسټیګیشن کوي. زنانه وه، قتل شوه، پانسي شوه، هغې پانسي کړي وو غفار علي صاحب او چې پانسي کړي وه تشدد یې پرې کړی وو. هغه پانسي شوي وو او هغې کې بیا دغه د پولیس محنت وکړو، دغه د درې واړه ملزمان چې کوم دی ونیولو. الله دې وکړي چې دغه شان ملزمانو ته سزا میلاوه شي چې آینده دپاره دغه د ملزمان بیا دغه شان وکوي نه کوي. ډېره زیاته مننه.